اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات نمبر 165 النصف سلورم سفارہ سورت آل عمران دغه نمخ کې ذکر وشو د لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا چې پاغي کې الله تبارک وتعالى دغه خبره وضاحت کو فرمایلو چې په مؤمنانو باندې ما احسان وکړو په هغه وخت کې چې کله ما دوی کې یو عظیم شان رسول او نبی صلی الله علیه وسلم ورولګلو د نبی علیہ السلام مبارک د بشریت او د نورانیت پاک له یو څو مختصر یو دوه درې خبرې ورته کوم بیا په سورۃ المائده آیات نمبر 15 قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین شپږم سپاره کې باغی باندې ان شاء الله بیان کو خود ته صرف دم راوورو چې د نبی علیہ السلام د بشریت نه انکارم کفر دی او د نورانیت نه انکارم کفر دی بشریت به مانی او نورانیت به مانی او دواړه په قران پاک باندې ثابت دي اختلاف صرف پدا کوي چې نور خلقم مانی خو هغه چې نور معنا رڼا یعنی نبی علیہ السلام مبارک د مسلمانانو اغله شراغی خلق مسلمانان شول دغه دنیا له د مبارک تشریف راوړو نو تیاری د کفر ختم شوی رڼا د اسلام راغله د چا په برکت د نبی علیہ السلام برکت په دغه نور کې چا اختلاف نشته دغه ته نور معنوي او یو دی نور حسی دا چې په حواس خمسه باندې سرګند شي آیا نبی علیہ السلام مبارک نا رڼا خطا او کنا اختلاف پیدا کړي او غلام رسول سیدی سے رحمه الله دالی کلین دی چې دغه عقیده مسله ما جوړاو نور حسی دا یو داس یو خبره نه و چې باندې بس دغه عقیده مسله تاسو جوړه کو خو موږ چې دا ایمان دی چې نبی علیہ السلام مبارک نور معنوي کې خو شک نشته چا نور حسی مو کله کله به د نور سرګندې دو چا ویلي دي ترمذی شریف کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای ترمذی شریف کې یو بحث دی یو فصل دی شمائل ترمذی نه شمائل ورته شمائل معنی د نبی علیہ السلام مبارک خصوصیات فضائل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیہ السلام مبارک په چکله غنې دو نو مخامخ په دې دواړو غخونو کې داسې جارې غوندې و داسې کولاواله په دې کې ممون کتل چې نور براوتو خبرو په دوران کې به د نور شغلې راوته وګوره نور حسی دویم الوفاء باحوال المصطفى په دې کې همدغه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده دای فرمایي چې میرسترګه او دیوا دا بچ کلم نبی علیہ السلام مبارک مخه تکي خودلې شو یا بدای مبارک ور سره نو د میرسترګي او د دیوی په دې رڼا باندې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام رڼا چو دا غالب څه غالب داسې وا چې د مبارک تصویر نه وکړي د مبارک سیر نه کډی وی ته بتیری دو او که میرستر کې په وړاندې بدایو نو چې سیر نه مطلب دا چې میرستر کې رڼا په غالب نه و په دغه لیټ باندې لیټ رڼا په ما او تا باندې ډیر نو ځکه مطلب چې سورې دی ټیک شو ځکه چې د رڼا په مونږ غالب او که مونږ رڼا په ډیر شو بیا به لیټ هغه رڼا یعنی موږ رڼا او پیډې روي تاسو ګورو کنه زیرو لیټ دی 200 واټ والا لیټ چې دا ورته مخامخ ولګاو 200 واټ والا لیټ هغه ورته ولګاو نو دغه زیرو لیټ چې کومه رڼا او هغه رڼا یې ختم شي بلکې رڼا دغه صلا هغه په غالب شو نو لہذا نبی علیہ السلام مبارک نورم دی او بشرم دی او نور حقیقت نه الله خبر دی چې انسان بشرم شي او نورم شي نو څه شي فرشتي نور دي
انسان بشر دی نبی علیہ السلام دواړه دی نو حقیقت یې څه شو خدا کی حقیقت محمد سے پوچھو محمد کا رتبہ خدا جانے کیا ہے اللہ پاک ته پته و چې څه شی وي مونږ یو کنه انسان حیوان ناطق دی صرف انسان خچ یو شی نور شي هغه نو د نبی علیہ السلام د حقیقت پتا چاته نشته سوا د الله تعالی نه لکه نبی علیہ السلام خپل باندې فرمایي چې زما حقیقت پتا د رب نه علاوه بل چاته نشته مسلمانانو باندې به منافقانو اعتراضونه کړل چې تاسو ته په جنگ احد کې نقصانات ملاو شول سره د دینه چې نبی علیہ السلام تاسو سره وو سره د دینه چې تاسو یې چې موږ په حق باندې یو ویلم شکست خوړو الله پاک داغي د زایل کولو لپاره دلایل پیش کړي او وضاحت او بیان فرمایي اولما آیا هر کلا اصابت کون چې ورسید تاسو ته مصیبت قد اصبتم په تحقیق سره رسیدل او تاسو ته مثلیها دو چند د دې اے کافرانو تاسو اعتراض مکو په مؤمنانو باندې مؤمنانو ته او یاو کسانو د شهادت غم رسیدو چې پاغي کې 66 انصارو او څلور کسب کې مهاجرینو اے کافرانو تاسو ته دو چند رسیدلو پروسا کال په جنگ بدر کې او یا مردارو او یا جلیانو قلتم اویل تاسو ان هذا ذکم زین راغی قلور تو فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم دغه مؤمنانو صحابه او تویا چې په جنگ احد کې نقصان چې تاسو پور تکړو هو من عند انفسکم دا خود تاسو د غلطه د وجینا غونډم پر خدا او څلويخ کسره کو شو په مالی غنیمت باندې شروع شو لاسو کسانو باندې کارونه شو او تاسو باندې کافرو حمله وکړه ان الله علی کل شیء قدیر بشکا الله تبارک وتعالى په هر یو شی باندې خ قدرت لرونکی دی چې تاسو په مالی غنیمت باندې مبتلا شوي او راغونډولم او تاسو شهیدان شو وما اصابکم او هغه څه چې رسیږي تاسو ته یوم التقل جمعان په غورز باندې چې مخامخ شو دوی ډلې د احد په ورځ باندې لشکر کفار لشکر اسلام د مسلمانانو لخر فباذن الله نو دا په حکم د الله تعالی باندې وليعلم المؤمنین او د دې لپاره جدا کی الله تعالی المؤمنین مؤمنان من المنافقین منافقاننا ځکه چې 300 منافقان په دغه ټیم کې جدا شو کنه کا احد جنگ نه وای منافق پته بچاته نه لګیدل عبد الله ابن ابي ابن سلول اعلان وکړو چې وا خلکو جنگ مکو دا رغټ تعداد موږ جنگونه نشو کړای 300 کسانو د پاواز باندې لبیک ویل او را واپس شو نو په 1000 کسانو کې 300 کسان در رسخت کړل د سر راغلن نو او 100 کسان نبی علیہ السلام سره وليعلم الذين او د دې لپاره چې په هشي الله معلوم کی الله تبارک وتعالى جدا کی الله تعالی اصل کې علامه معنا پوهیدل معنا خدا الله په شان کې دا مناسب نه ځکه چې علامه مضارع دو او مضارع علم چې د الله سره شته کنه بلکې زمانہ چې نیم الله سره علم شته زمانه چې دا خو حوادث دي او الله پاک ذات قدیم دی د زمانو نه علاوه الله سره علم شته د دې لپاره چې جدا کې الله تعالی غ کسان نافقو چې منافقت کړي وقیل او ویل شلهم دوی ته تعالوا راشتاسو قاتلوا فی سبیل الله جهاد کوي په لار د الله تعالی کې او ادفعوا یا تاسو دفاع کو قالوا ويل بدوی لو نعلم کچرته مونږه پوي د قتالن په جنگ باندې لتبانکم خامخ مونږ به تابعداري کړو د تاسو د منافقانو ته شیو هغه باطل عذرونه مونږ خو جنگ نشو کوي نه په پويګو پینه هم دوی لیل کفر کفرتا یومئذین په دغه ورځ باندې اقرب ډیر نږدې منهم د دوی نه لیل ایمان تا کفر ته په دا خبره باندې ډیر نږدې شول یقولون دوی وای به افواههم په خپل خلوص سره ماغه خبره ليس في قلوبهم چې دوی په زړونو کې نشته دی والله او الله تعالی اعلم خپويږي بما باغ زمانه یکتمون چې دوی پټوي الذين هغه منافقان قالوا چې دوی به ویل له اخوان خپل ورونو ته وقعدوا او دوی ناستو د جهاد نه لو اطاعونك چې دوی اطاعت کړي زمونږه ما قتلوا دوی بنوي وشلې شوی منافقانو تعلق چا سره یا اوس سره یا خزرج والے سره ٹھیک شو نو اوس او خزرج خلکو ته ویل چې کله کسان پکې شهیدان شول دا هم مؤمنانو ورته چې ګوره کوم خبره منلې نه وای شي نو الله په کوته چې وا ظالمانو
تاسو دا خبره کو چې کچرته موږ خبره منلې وای نو په جنگ احد کې به دوی نوې شهیدان شي. اوس کا لاړو الله پاک هم سره ما بار بار ویرو والا دل په لغونډې او داسې لږ چې مخ کې تیر شي مخامخ غاټه جنگ لا تاو دو شهداي احد. یاره ما خو داسې خوشبوئی کې بلکې ټول ولیدا هغه څوک چې را سره تل هغه وی چې دغه مزار د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ چې دغه داسې خوشبوئی چې هریان بشو مونږ چې داسې چلاړو داسې وړو کې بازارګای باندې ورته جوړو کجوري مجوري دا کې خرڅې دي ساده باندې علاقه ولګه پاس شهید لاړ شي داسې څنګه نشته. نو چې لاړو اغزایلا یقینا ډېر خولي خوشبوئی و ډېر زبردست جاله باندې تیتاو او اله دې چوکتل نه اترو دکان نو نه داسې ګولونه خو په دغه ځای کې خوشبوئی دغه شهداي د احد نه راخته ډېر زبردست. نو دغه منافقانو چې ارمان دي چې مون خبره منوي نو به ویشل شي. الله پاک ورته قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم فدرؤن تاسو لری کيان انفسکم د خپل ځان الموت مرګ ان کنتم صادقین کچته تاسو رښتونی په خپل خبره کې رښتیا وایونکي نو خپل ځان نه مرګ لری کو. ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه فرمایي په خپل تفسیر سمرقندی کې اجما د ډیرو عالمان نو لیدلی چې په دغه ورځ چې دا آیات راغی چې قل فدرؤ عن انفسکم الموت اچھا او یا منافقان مردار شي په دغه ورځ باندې چې کله دا آیات نازل شو اجما د ډیرو عالمان نو لیدلی چې او یا منافقان په دغه ورځ مردار شو الله مردار کړ. ها د هر چا بیان بداو چې کله احد واقع وشو چیرې دا کسان سره شهیدان شو او ډېر لوی نقصان شو ځکه چې او یا کس ډېر غټ شي شو ها مدینه منوره علاقه بس دا څه اوس دا بلا تشبیه او تمثيل لګه خیبر علاقه اوس په خیبر علاقه کې او یا کسان شهیدان شي نو په ایمان چار کلی ته غو رسیدو کو نه رسیدو چا به ترزوی چا به خورینی چا به ترزوی چا به کلیوالی چا به ملګری نو هر سړی به داوي چې دا شهیدان څه لو شو. نو الله پاکه تاسو مخه پکېګو ولا تحسبن الذين او ته هرگز ګمان مکو باغی کسانو باندې چې او وجل شي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې امواتا د مړو بل احیاء بلکې دوی ژوند دي عند ربهم د خپل رب په نسبت باندې يرزقون دوی ته رزق ملاويږي دوی ته رزق ورکول شي. فرحین بما آتاهم الله من فضله دوی خوشحالي کوي باغ څه باندې چې ورکړي دوی ته الله تعالی من فضل د خپل فضل نه. ابو داود شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 341 باندې یو زبردست حدیث راغلی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې کله کسان شهیدان شول او الله تبارک وتعالى دوی له ډېر خوشاله ورکړي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه شهیدانو روحونه چې دا د شنو توتیانو په ججورو کې واچول شي او دا توتیان په جنتونو کې ګرځا همدغه د احد وانه او عرش عظیم کې دا سیغرا کوړې دي د سرو زرو کندیلونه درنا لپاره اساسي خایستوالي د لپاره او د ولادت لپاره. نو پاغه کې دا توتیانو به کله به له لاړه کندیلونه او کله به جنت ته لاړل په نیرونو ګرځاو میوه خوراو خوراکونه. نو چې دوی بیا الله پاک ته ویل چې یا الله موږ یو عارض دی موږ چې په کلی کې او په دنیا کې کوم خلک پرې خول خلک خو به موږ په ډېر خپامي خو دغه خلکو له یو زیره ورکا ځکه چې موږ ډېر زیات خوشاله خلک خبر کا په دا باندې یا الله او دا به څوک خبر کی یا الله چې موږ داسې خوشالو کیو موږ ډېر خوند واغستو چې دا نور مؤمنان هم را پسې راشي او مؤمنان په جهادو کې سستی ونه کی. اجازه الله په کوته وی چې دا خبر به زه تاسو اورسه چې کوم پاتې خلک دی هغه ټول ز خبر کم چې دا خلک دمره خوشحال دي او نور خلکو لان زیره ورکړي چې دا غلیار در په سراش. نو دا آیاتونه بیا نازل شو. فرحین دوی خوشحالي کوي بما باغ څبانی آتاهم الله چور کړی دوی تعالی تعالی من فضل د خپل فضلنا ويستبشرون او دوی زیره ور کوي بالذین غی کسان لم يلحقوا
چې نه دی پیوسته د دوی پورې بهم د دوی پورې لم يلحق چې نه دی پیوسته دوی بهم د شهداو پورې د شهداو پسې من خلفهم رستو د دوی نه الله خوف چې هیڅ ير نشته علیهم په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی خپکیږي یستبشرون دوی زیره ور کوي بنعمت من الله په نعمت باندې د الله تعالی د طرفنا او فضل او په فضل باندې او دا خبره چې وان الله او بشک الله تعالی لا یضيع نزای کوي اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو شهدا ډیر زیات دي ټوټل حساب چو کې نو د احادیثو په اعتبار سره علامه غلام رسول سعیدی رحمت الله علیه لیکلی دي چې شهیدان چې دا 51 شهیدان دي 51 قسمونه دي د شهداو 51 اور وسو کوی ته وګرځیدو کمر نه وګرځیدو د ګېډې په بیماری وفات شو ها زنانه د بچی په پیدایش وفات شو مؤمن مسلمان دی کامل مؤمن مسلمان هغه پاوداسه کې اوساړې مړ شو هغه خبره چې امر بالمعروف نهي عن المنکر کو مړ شو دا ټول هغه غوي چې دغه حکمی شهدا 51 دي ښا ټوټل حکمی شهدا زمونږ دا ایمان دی چې شهدا جسمی او بدنی لحاظ سره بالکل دا مطلب چې شهدا دي او د دوی دا جسمونه چې دا نه خرابي زمونږ په دې خبره باندې یو دلیل شته دلایل ډیر زیات دي خو یو دلیل چې امام مالک رحمت الله علیه را نقل کړی دی او را نقل کړی چا دی المرقات مولا علی قاری سے را نقل کړی مولا علی قاری سے په المرقات کې لیکلی یو د منطق مرقات دی یو د حدیث مرقات نامه شرح مشکات پاغه کې دا لیکلی دی مولا علی قاری رحمت الله علیه جلد نمبر 4 او صفحه نمبر 72 چې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې مونږ یو پیر داسې کارو شو چې د اوهد د شهیدانو باندې توي راغی ادیره باندې چې توي راغی نو د عمر ابن جموح رضی الله عنه او عبد الله ابن عمر رضی الله یو عمر دی د عمر دی عمر ابن جموح او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قبرونه یوړ چې مونږ چې ویرغلو او وم قتل نو تاب ویل چې بالکل پرون شهیدان شوی دا د کتاب بیان دی ښا او چې زخم نه مونږ چې لاس درې کړو چې لاس په ښکارا یوړ بیا به په زخم کې چې مونږ چې حساب وکړو د توي او د جنگ احد شپږ څلوي ښکارا شوی او د زخم نه یو مغه وینم روانه او تاب لږ پرون شهیدان شوی عمر ابن جموح او عبد الله ابن عمر دغه دواړو قبرونه توي وړیو چې را کولاو کې داسې معاملې نو دا موږ ایمان دی چې بالکل جسمانی هغه سره دوی شهیدان دي او دوی مطلب چې روح را مړ دي نو دغه نه علاوه د انبیاء وکم حالي انبیاء کرام الذين هغه کسان استجابوا لله چې قبول کړي د خبره د الله تعالی او رسول او د رسول الله عليه السلام من بعد ما اصابهم القرح رستو د غنا چې رسیدلې دوی ته القرح زخم ورته رسیدلې للذین دغه کسانو لپاره احسنوا نیکیدا للذین دغه کسانو لپاره احسنوا چې نیکی کړي دا منهم د دوینا یعنی پنه کې اخلاص کړي دی واتقوا او پرهیزګاری کړي دا اجر عظیم لوی اجر دی نو چې کله ابو سفیان او دا غملګری لاړل جنگ احد کې دلته کسان شهیدان شول شهدا راغله نو ابو سفیان چې مخ کې لاړو ملګرو ته چې مخ ډیر زیاته وکړو او یام په کې شهیدان کو نورم لګ پاتیو ډیر کسانم په کې ویشل او نور بم ویشلی وای مخ ډیر زیاته یو کچرا واپس دلته نبی علیہ السلام مبارک ته وحی وشو چې ابو سفیان اراده وکړه واپس در باندې بیا راځي ګوره ټول زخمی وو نبی علیہ السلام خپل زخمی دی شهدا او بدنونه پراته دي نبی علیہ السلام ته چې اطلاع ملو شو صحابه ته چې تم خیال دی ابو سفیان لمنډه نه ورکو چې ویل نه ګوره زخمونه چا لاس کو چا پخا خو ته په سر لګیدل بیا یې توري ودار واغسي دا میدان دی او پس منډه کړ نو یو غونډه او چې داغه غونډه نامه
حمراء الاسد جامع البیان لیکلی دي حمراء الاسد هغه غونډې پوری دوی لمنډه ورکړه هغه مطلب چې لاړ او دوی بیرته په عمل کې شول هغه چوکته چې نبی علیہ السلام دغه ملګری راغ منډه کړ الذين كسان قال لهم الناس چوي دوی تخلقوا ان الناس بشک خلقوا قد جمعوا پتکیک سره جمع کړي لكم تاسو لپاره اسباب د جنگ فخشوهم بس ويرګي د دوینا فزادهم ایمانا بزیات شو د دوی ایمان وقالو او دوی ویل حسبنا الله کافی دی موږ د پاره الله تعالی و نعم الوکیل او ډیر ښه کارساز دی منافقانو ویل کنه جنگ یهود لا مضروب او ډیر غټ اسباب ته جمع کړي ای جنگ بدر مقابله کی د خپل او یاو کسانو بدل اخلي ډیر مالونه را جمع کړي او ډیر غټ شي خلک را جمع امام احمد اسولو او ته حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بس دوی واپس شول بنعمت من الله په نعمت باندې الله تعالی طرف نه او فضل نه په فضل باندې لم يمسسهم چې نور رسیدلې دوی تاسو انس بدی وتبعوا دوی تابعداري وکړه رضوان الله رضا مند دې الله تعالی والله ذو فضل عظیم او الله تعالی خاوند فضل دی عظیم لوی په جهاد کې مؤمن مسلمان د پر دواړه طرفه کامیابی وي شوي هغه خبره چې علامه اقبال سے هم یہی کنا چې مال غنیمت نکشور کشائی جہاد ہے مقصود و مطلوب مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی د مومن مسلمان مقصود او مطلوب څه شی یا شهادت او یا شهادت ہے مطلوب و مقصود مومن یعنی غازی مژوندای شهید دی کنه غازی چې څوک شو دته شهادت درجه په ژوندونه ملو شو او شهید چې شو خاصم شهید شو نو لکه مقصد د مال غنیمت یا د نور ریاکاری او دغه غنښت مومن مسلمان په دواړو طرف ته مطلب اجر دی شهید یا غازی بس دریم پکې نه ځایږي نو هر طرف ته مطلب ہے چې ګټه انما بشک ذالکم الشیطان دا شیطان دی خوف چې روي اولیاء او دوستان خپل فلا تخافوهم نو تاسو مې یریږئ د دوی نه وخافونی او یریږئ زمانہ ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او خفدن کستاغ کسان چې دوی تندي کوي فل کفر په کفر کې انهم بشک دوی لا يضر الله شيئا هرگز به ضرر ونه کې الله تعالی ته شيئا د شي یرید الله اراده لري الله تعالی الله يجعل چې اون ګرځوي لهم د منافقانو د پر حزن صبر خف الاخرته په اخرت کې ولهم واستای دوی د پر عذاب عظیم لوی عذاب ان الذين بشکه کسان نشتروا الكفر چې اخیسته د کفر بالایمان په ایمان باندې یعنی په بدل کې ورکړی دی ایمان او کفر اخیسته دی دوی کفر بالایمان په ایمان باندې ایمان ورکړو او کفر واغستو ځکه چې هر مؤمن مسلمان چې دی هغه پیدایشي مؤمن دی او بیا وروسته کافر شي لا يضر الله شيئا هرگز به ضرر ورنکي الله تعالی ته شيئا د شي ولهم اوشته دوی د پر عذاب الیم دردناک عذاب ولا يحسبن الذين او ګمان دې مکوي هرگز هغه کسان کفرو چې کفر کړي انما نملي لهم خير چې بشک مونږه مهلت ورکو دوی ته خیرون دا ډیر بهتر دی لانفسهم د دوی د نفسونو لپاره انما نملي لهم بشک مونږ مهلت ورکو لهم د کافرانو ته ليزدادوا اسم د دې لپاره چې دوی زیاتواله کوي په ګناهونو کې دوی ګناهونه زیات کی ولهم مشته دوی لپاره عذاب مهین عذاب سپکون کوي ما کان الله نه الله تعالی ليذر المؤمنین چې پری دي مؤمنان علامه پاغي تکلیفونه باندې انتم علیه چې تاسو یې په هغه باندې حتی تر دې پورې یمیز الخبيثه چې جدا کې خبيث خلق من الطيبه د پاکو خلقنا وما كان الله او نه الله تعالی ليطلعكم على الغيب چې تاسو ټول خبر کې په علم غیب باندې په غیب خبرو باندې ولکن الله او لیکن الله تبارک وتعالى یشتبی غره کوي او منتخب کوي من رسوله د رسولان خپلنا من هغه څوک یشاء او چې اراده وشي فآمنوا بالله ورسوله بس تاسو ایمان اورئ په الله تعالی باندې او رسوله او پر رسولان د الله تعالی باندې وان تؤمنوا کجت تاسو یقین وکئ وتتقوا او پرهیزګاری وکئ فلکم نشته تاسو لپاره اجر عظیم لوی اجر علم غیب دا یو مشهوره مسله ده بیگا چکم تفسیرونه ما په کتلی شیخ محمود الحسن دیوبندی مفتی محمد شفیع دیوبندی او نور مولانا اشرف علی تانوی
دغه ټولو د لیکلي چې انبیاء سره د مغیباتو علم شته. انبیاء کرامو ته غیبی خبرونه ملاویږي او بالکل دغه دوی قائل دي. خو اختلاف پدا کې چې دغه علم ویل شي او کنه شي. آیا دا علم غیب دی که انباء الغیب دی؟ دوی منی چې انباء الغیب اطلاع الغیب شته خو علم غیب نشته. ارشد تا نه پوښتنه کم، تا ته یو کس وی چې لکه سبا د تا پارچاو 9 وخت تر 12 بجو پورې خبر تا ته ملاو شو؟ تا ته علم ملاو شو کنه؟ ملاو شو. مونږ چې اطلاع نه پس او د انبا یا انبا نه پس علم ملاویږي. دوی چې دا انباء الغیب دی خو علم غیب ورته نشي ویلای. مونږ ورته چې ګوره د علم چې کوم تعریف دی هغه په خبر باندې صادقيږي. چې تعالی یو خبر راغی او ته په هغه باندې پوه شوې بدا علم شو، دا علم شو. ځکه چې د علم کوم تعریفات دي هغه حصول صورت شی فی العقل، صورت شی په عقل کې حاصل شو. تا ته ویل شو چې سبا د پارچاو ته ذهني تور باندې مطلب چې هغه تصویر تا کا ورکړو. الحاضر عند المدرک مختلف تعریفات شوي دي. خو چې وګوري په انبا او په اطلاع باندې د علم اطلاق کیږي. انبا نه بعد او د اطلاع نه پس علم حاصلېږي. نو علم غیب څه ورته نه یو. دویمه خبره شرح عقاید لیکلي دي. څه لیکلي دي؟ چې د علم د پاره 3 سببونه دي. علم په 3 سببونو سره حاصلېږي. څو سببونو سره؟ لومبای خبر صادق سره علم حاصلېږي. دویم حواس 5 په دغه باندې علم حاصلېږي. او دریم نمبر عقل سلیمه، سلیم عقل چې لیوانای نه وي کنه روغ ربوټ عقل. نو په ایمان وي خبر صادق دا د علم لپاره سبب شو کنه شو؟ څه مطلب؟ یعنی خبر صادق هغه شی دی چې هغه علم حاصلېږي. نو دا الله طرف نه چې نبی ته انبا یا اطلاع ورکړې شو خبر صادق دی کنه؟ نو علم ملاو شو که ملاو نشو؟ دغه وجه نارونو په نورو ځایونو کې مم په غړېګو خو علم غیب انبیاء کرام سره شته. څومره شته او څومره نشته بس چې څومره د الله خوښه، څومره د الله خوښه. او په دا باندې طالب علمانو یو حدیث ته بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 453 عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام مبارک په منبر باندې وخته او را شروع شو مبارک د ابتدا د خلق نه چې مخلوق کوم ټین کې پیدا کېدو دا هغه نه را شروع شو او تر دغه پیری چې جنتیان جنت ته نه باستل او دوزخیان دوزخ ته. چا چې ذهن خو هغه چې یاد کړل او چا چې نو خو بس پاتې شو. وګوره څومره غټ علم ابتدا د خلق نه را شروع شو تر دغه پیری چې جنتیان او دوزخیان جنتونو او دوزخ ته نه نوتل. نو دا هغه نه بعد مطلب چې دا وضاحت دو فرمایي. ابو زید رضی اللہ تعالی فرمائی مسلم شریف حدیث تے 2892 نمبر حدیث تے 2892 یعنی 2892 نمبر حدیث تے. ورس پوریس باندې هغه خبر دینی هغه کې تجدید راځي کنه خلکو مخکې صفه او خلک اوس حدیثو نمبر پیدا شو. دا خریدا ځکه چې صفو کې چاپ دی یو چاپ دی یو بل چاپ دی نو پانی مخکې ورستو کی خو په حدیث نمبر کې نه کی 2892 نمبر حدیث ته. اج نبی علیہ السلام مبارک سبای منزل وروت مون چې وشو ډایرک په منبر شریف کې ناسو دا لکه خو وضاحت ده او چې د مبارک را شروع شو ابتدا د خلق نه ها تر دغه پیر دمره بیان وکړو چې ماسپیخین د منځ کې راغی سبای د جامع نه بعد په منبر شریف کې ناسو ماسپیخین منځ کې راغی اذان او دا شو مونږ مو کو جامع چې بیا کې ناس منبر شریف تر دغه پیر چې مازدیګر منځ کې راغی مونږ موکړو بیا مبارک کې ناس په منبر شریف تر دغه پیر چې ما خام داخل شو چا چې ذهن خو ډېر څه زده کړل
او چا چې هغه بس پاتې شو. نو دمر علوم او دمر مته غیبی شیونه بیانول نو دا خالی نه دي خبره نه چې دوی مبارک سره علم غیب پات شو. عالم الغیب یا دا ټکی استعمالي دل نه دي پکار. عالم الغیب ذکر دا الله تعالی لپاره استعمالي دي. خو بیا هم چې چا سره علم شو هغه عالم الغیب شو، خو په ټولو خبرو نه. ابو زید سے خدام فرمایي چې علم د ماکان او د ما یکون، څه چې شیو او څه چې کیدون کیو دای ټول بیان کړ. نو ځنې خلک وایي چې علم د ماکان او ما یکون نبی رسول الله سره نشته. ورته ماکان او ما یکون بیان کړی دي، اجدا د الله سره ظالم نو الله پر زمانه څنګه ثابته کان ماضی او یکون مضارع زمانی علم څنګه ته مته چې الله پر ثابته دا خدا شو. مون خدای چې الله پاک سره کان او ما یکون نور ډیر علم دی. ذکر دا خو زمانه دا زمانه چې نو هغه ټیم کې علم والله سره مونږ چې نبی رسول الله سره د علم د ما کان او د ما یکون وو ځنه ټیم کې بیان نه کړي یا تی خبره مخفي پاتې شو او یا د ځنه حکمت توجنه لګه هر وخت خلک ګرځي را ګرځي سبای مانځ ټیم شو او د سو ضرورت شو بنوي تیمو آیاتونه راغله. وګوره کډاری کیول چې هر پلان کې ځکه پروت دی تیمو آیاتونه نه راتل ځکه ضرورت نو. دغه وجه نه رونو د نبی علی السلام په شان کې به ادب نه پکار دا ویل نه پکار نه چا ویلی دي چې د نبی علی السلام علم دا الله قدر علم دی. شاه احمد رضا خان بریلوی رحمت الله علیه پښتنه شوی دو فتاوی رضویه کې چې نبی علی السلام سره څومره علم غیب دی. دی ورته فرمایي چې نبی علی السلام مبارک علم د الله تعالی په مقابله کې دمرم نه منو. د نبی علی السلام علم د الله تعالی په مقابله کې دمرم نه منو. لکه یو مرغۍ چې راشي او د سمندر نه په مخوکه کې وبره واخلي چې علم د الله د سمندر شي او د نبی اسلام علم د په دې مخوکه کې وبشي. د الله په مقابله کې نبی اسلام لمون دغه چونج قدر او بو قدر علم هم نه ثابتو. د الله په مقابله کې پات شو مخلوق په مقابله کې د ټول نه ډیر پوي ډیر اعلم ډیر څور سره. ګوره موږ مشران د امر خپل کې دي او دغه ګډ وډو خلکو څه شي ته جوړ د الله په مقابله کې چې دمر موږ نه ثابتو لکه سمندر د الله علم شي او یو چرچنه راغله او هغه په مخوکه کې د سمندر نه یو څاڅ کې نیم راوغستو. د الله په مقابله کې موږ د نبی علی السلام علم دمرم نه منو لګم دغه یو څاڅ د مخلوق په مقابله کې بیا نبی علی السلام علم دا سره سمندر او د موږ ولا دا سره لګا یو څاڅ. نو کوم ټیم کې شاه احمد رضا خان بریلوی رحمت الله علیه فرمایل چې را نبی علیہ السلام سره علم د الله قدر دی. ظالمانو تهمتونه دي چې بستړي. ها ګورو مخکې سبق ته نو الله تبارک وتعالى مخکې ذکر وکړو د جنگ احد د جهاد ذکر وشو ورپسې د نبی علیہ السلام مبارک شان بیان شو. نو جهاد دی په دوه قسمه اسه خو ډېر قسمونه لري خو دا دوه قسمه جهاد بالنفس او جهاد بالمال. دغه کې اوس جهاد بالمال ذکر او بخل نه دی پکار دغه خبره وضاحت دی. جهاد بالمال کو بخل ما کو بخل چاته یی بغیر د عوضنا چاله مال ورکول خو چې په دغه ټیم کې تا طبيعت خراب نشي. بغیر د عوضنا چاله مال ورکول خو په دغه ټیم کې چې تا طبيعت خراب نشي. او که خراب ته شو دغه بخلی بغیر د عوضنا چاله مال ورکول او په دې سره تا طبيعت تنگ شي منقبض شي دغه ته بخل ویل شي. ولا يحسبن الذين او هرگز د ګمان مکه یاغه کسان یې خپل نجدوی بخل کوي بما پاغت سمانی
آتاهم الله چې ورکړي دوی ته الله تعالی من فضل د خپل فضلنا هو خیر لهم چې هغه بهتر وي د دوی لپاره بل هو شر لهم بلکې دا ډیر بد دي د دوی لپاره سيتوقونا زرد چې په غاړه کې بوا چول شي دوی ته ما هغه مال بخیلو چې دوی بخل کړي به باغی سره یوم القیامه پورز د قیامت باندې ولله او خاص الله تعالی لپاره میراث السماوات والارض میراث اسمانو او د زمکو دی الله تدار څه پاتې کیږي والله او الله تعالی بما پاغه څه باندې تعمل تاسو کوي خبير خبردار دی لقد سمع الله قول الذين قالوا په مدینه منوره کې د يهوديانو یو مدرسه بیت المدراس په ورته وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورځ ویرا چې ویراغی نو دوی یو مشر عالم فنحاس نامه و فنحاس سین سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته چې ګورا تاسو د نبی علیہ السلام د صلی الله مانو د اسلام دا چې مړه تاسو د اسلام ډېر عجیب غوند اسلام دی عجیب غوند دین دی چې چلا او ډېر خلک هم سره ناست اجه الله تعالی مونږ ته چې تاسو سود ما کو خپل باندې سود کی ولدم راشي باندې اعتراض نه ده مونږ ته چې سود ما کو او خپل باندې سود کی څنګه اجه الله پاک چې تاسو چیوانی کیو کو نو لاس اجر به درک یو روپے چې خیرات کو یو په لاس او یو په اوسه به درک مونږ ته چې سود ما کو خپل باندې کی نو دا څه خبره نو یو دویمه خبره ده چې مړه مخ په ډیر زیات مالدار یو دا سي دین له موږ نشو تلای چې الله په خپل کار زغواړي ما يقرض الله قرضا حسنا تاسو الله په ګوره د دمر په دې هغه يهوديت کې دمر سرکشه شو چې بیا ګوره الله پاک هم نه معاف کوي چې تاسو د الله پاک نو الله خو تاسو منو ظالمان تاسو الله فقیر دې مونږ غنیان سلام اچھا الله پاک چې مال کار زار کار څو غوړیا فقیر مخ مرته مالدار یار په دغه ټینګ کې ابو بکر صدیق سے پورته شو زبردست چپېړې ورکړه سبحان الله ګور دمرا په دین باندې بیان خلکو سره دنه چې مدرسې هم د دوی خړې خلک چپېړې چې ورکړه فنحاس راغی نبی اسلام ته شکایت چې تا ملګری خو مالا چپېړ راکړه نبی اسلام فنحاس هغه وخت ابو بکر صدیق سے چې دا چې د الله په شان کې بے ادبی وکړه ما زکه دی لگاو فنحاس چې نه ما دا څه نه دی ویلي الله آیات نازل کو چې نه ویلي ابو بکر صدیق سے صحیح لقد خامخ په تحقیق سره سمع الله اوریدل د الله تعالی قول الذين وینا داغي کسانو قالو چې دوی بو ویل ان الله فقير بشک الله تعالی فقیر دی ونحن اغنياء او موږ مالدار یو سنكتب زر دې چې موږ ولیکو ما هغه خبره قالو چې دوی وای وقتلهم الانبياء او وجل دوی انبیاء کرام لرا بغیر حق پنا حق یعنی دوی وندا تسلیم ولا چپنا حق دی ونقول او موږ به وایو ذوقوا چې وڅکه تاسو عذاب الحریق عذاب د سوزون کې وره ذالک دا بما په سبب د هغه عمل قدمت ایدیکم چې لګلیو لا سنو د تاسو وان الله او بشک الله تعالی لیس بظلام ان ظلم کوونکې للعبید په بندگانو الذين هغه کسان قالو چې دوی بویل ان الله عهدا بشک الله تعالی حکم کړی دی الینا مونږ ته الله نؤمنا چې مونږ یقین ونکول رسول په یو رسول باندې حتا تر دې پورې یاتینا چراوړي مونږ ته یاتینا ټیک شو یاتینا چراوړي مونږ ته به قربانی یو قربانی تاکله النار چوخري هغه قربانی وره نو دا د يهوديانو خباستونه بیانې کې په دغه کې دوی په ځان نویل چیرې مونږ به نبی ته چې هغه پیر نه منو تر څو پیر چې تا شي نه راوړي دا یو قربانی نه راوړي چې اسمان نه ور خوړې دی وي نو مخکینی امتونو کې مال صدقه او قربانی او مال غنیمت دغه مطلب چې ور را کوزیدو دا سه ور بو چې لګای به کې نو سپین خالص ور بو کې به خو مال صدقه مال قربانی مال غنیمت ور براغه بس هغه به وسو بس خلک په خوشحال شو چې صحیح شو بس قبول شو دا د نبی رسول الله برکت دی هغه موسی علی السلام چې فرمایي چې یا الله تورات کې وکتل اجدا سي امتم شتا چې قرباني بم کې په خپل به خوري چې موسی علی السلام چې یا الله دا خو ما امت وکړي الله تعالی ورته فرمایي چې نه دا
تا نه بعد را روان دی د احمد په نوم باندې یو نبی دی صلی الله علیه وسلم دا د هغه امت دی چې قربانی بم کی اجر به مرته ملاويږي او مطلب چې خوراک پنځي نو الله پاک تاسو درويخ کو په مخکینی امتونو کې دا شی وو خو تاسو خدا مطالبه نه وکړي یو نبی نه ځان نه مای تاکلوه النار چوخریا غور قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم قد جاءکم بتحقیق سره راغلی تاسو ته رسولان من قبل مخک زمانہ بالبينات په واضح دلایل وبالذي او بهاغي خبرو سره قلتم چې تاسو ویل دي فلما قتلتمهم ول تاسو شهیدان کړل د پیغمبرانو ان کنتم صادقین کچرته تاسو صادقان فإن كذبوك کچته دوی دروغ نسبتو کې ستاتا فقد نو په تحقیق سره کول دي رسولون په تحقیق سره کذبا نسبت د دروغ شوی رسولانو ته من قبل کمخ کې دستانه جاءو راغلیو دا انبیاء کرام بالبينات په واضح دلایل باندې والزبر او په صحیفو باندې والکتاب المنیر او په روخانه کتاب باندې کل نفس ذائقه الموت ما کو دا بيدینی مرګ بدل راشي بیا بدل سره ګورو هر یو نفس چې دا سکون کوي الموت مرګ لرا هر یو نفس كتب على نفسه الرحمه الله هغه ذات چې په خپل نفس چې لیکل رحمت نو کل نفس ذائقه الموت آیا الله به وفات کیږي هر یو نفس وفات کیدون کوي الله په قران پاک کې ځان ته د نفس ټکه استعمال کړی کنه كتب على نفسه الرحمه آیا الله به وفات کیږي امام رازی رحمت الله علیه جواب کړی په تفسیر کبیر کې چې دغه مراد دای چې په دار تکلیف کې دار تکلیف دنیا ته تکلیف نه مراد مکلف کېدل دا مکلف کېدل واقعي چې یو تکلیف دی روزاني ول منځ کول نه په دین او په یو دایره کې اوسېدل آیا الله تعالی به وفات کیږي امام رازی سے به چې نه دا د دنیا خبره دار تکلیف خدا خبره چندان ټیک نه ځنه علما فرمایي ځکه چې لیوانای او معشوم په دار تکلیف کې دی خو مکلف خو نه دی کنه هغه خو وفات کیږي په کار چې هغه نو وفات کیږي ځکه چې چار نه پس وفات کیږي په دار تکلیف کې نو لیوانای او معشوم چې دات شای لکه مکلف خو نه دی هغه لپاره خو دنیا دار تکلیف نشو کنه مکلف نه دی لیوانی باندې مونږ شته معشوم باندې شته نه نو په کال چې هغه نو وفات کړي سره دینه چې هغه وفات کړي نو دغه لپاره امام په ذهن کې یو خبره راځم بس کله کله کې غړېږم امام په ذهن کې یو جواب راغی هغه دا چې دار تکلیف په ځای باندې دنیا وایي دار تکلیف په ځای باندې لفظ د دنیا چې استعمال شي دا وټی کی چې دا خبره د دنیا خبره په دنیا کې چې څومره خلک دي دا به څه کیږي وایو کنه په دنیا کې څومره خلک دي دا بس معشومه په کې راغی او لیوانه کې ټیک شو نو په دغه طریقې سره او غلام رسول سیدی رحمت الله علیه دالی کلی دي چې دا آیات چې دا عام مخصوص البعض دی څه شي دی عام مخصوص البعض اصول فقه هم ویل کنه هغه عام چې ځنه اتخاذ شي حدیث کې راغلی کنه کل بدعت ضلاله کل بدعت هر نوې کار چې دا گمراهی ده ها نو جمعتونه پلانټر جوړول لوډ سپیکر کې اذان کول فقه حدیث خو ځو په غټین کې قران او حدیث فقه نحو صرف دام گمراهی نو عام مخصوص البعض نه ټول نه ځنه اتخاذ دي نو هر نفس وفات کی دن کې دی خو ځنه نه لکه اوس مطلب چې شهدا ول الله تبارک وتعالى زندگی ور کړی انبیاء ول ور کړیو هغه مرګ پر راغلی دی بیا مطلب چې زندگی ورته ملو شو په ایمان چې په دغه اشکال باندې پوښو کا پوی نشو چې كتب على نفسه الرحمه نه مراد څه دی دنیا کې چې څومره خلک به وفات کیږي دنیا خلق کیا دی مخلوق کیا دی او دویم دا چې عام مخصوص البعض دی ځنې افراد کې خارج دي
خا وانما او بشک توفون پورا بدله بدر کول شي اجورکم اجرن د تاسو ته یوم القیامه پورز د قیامت باندې فمن زهزها پسغه څوک چی لری کړي شو ان النار دورنا وادخل الجنه او داخل کړي شو جنت فقد فاز په تحقیق سره د کامیاب شو ومل حیات الدنیا او نه ژوند دنیوي الا متاع الغرور مگر سامان دی د دوکي ٹھیک شو نو علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی دي چې جار الله زی محشری دا معتزله جار الله زی محشری د یو تفسیر لیکل تفسیر کشاف اجه ما ډیر وکړو خو ما ته پته ونه لګی چې د معتزله دا یو کنه معتزله ډیر عجیبه عقاید لري هغه چې انسان د خپل افعال خالق دی دا انسان چې څه کی به دام د وکړم دی پیدا کوونکی او دویم دا چې د الله تعالی دیدار نه منکر دي چې الله دیدار نشي کېدی ليس كمثله شيء لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار دا مختلف دلایل دي سترګو کې دا طاقت نشته چې ادراک وکړي دا الله وهو يدرك الابصار او الله کې دا طاقت شته چې د سترګو ادراک وکړي نو موږ ورته چې یو ادراک دی یو دیدار دی ادراک دغه ته چې ټولې څنډې معلومه دي دغه کتاب ته تاسو کړو ادراک مو کړو ادراک سره دا الله ادراک نشي کړی چې څنډې معلومه او یو دیدار اسمان ادراک موږ نشو کړی خو دیدار کړی شو ابي خبري په غزا کې براشي خو چې په یو ځای کې هغه دا ځای دغه ځای چې راو رسیدم فقط فاز چې په دغه کې ماته پته ولګی دا چې جار الله زی محشری چې د څه معتزله دی سلام چې لیکلی دي چې اي فوز اعظم من الجنه اي فوز اعظم من دخول الجنه ادغنا لویا کامیابی به بل چرته چې جنت ته داخل شي ادغنا لویا کامیابی به بل چرته وي چې ووم لیدل چې د الله د دیدار نه منکر شو لویا کامیابی دا چې د الله دیدار وکړي نو په دغه کې ډېر مفسرونه خبرې کړي چې ځنه بناوټي سو پیان شتا چې هغه چې مړه په جنت شي کو مدینه منوره غواړو بناوټي سو پیان په جنت شي کو مړه مدینه منوره خورم پکار دي اجدا د جنت سپکاوي دی دا نه ویل پکار دا څه وایي چې جنت کما پکار دیم الته حضور مبارک وکي تشریف فرمایي مخکم پکې او وسیم پکې روح مبارک ته بیا هم پکې نو جنت سپکاوي نه دی پکار چې ته چې مدینه منورې کوڅه ما پکار دی جنت منه دی پکار دا څه وایي چې جنت د څوک خیر نبی رسول الله سره ملاقات شي نو جنت سپکاوي نه دی پکار نور ټیکو مدینه منورې خوره مونږ د عرش عظیم سره نه برابر ډیر اوچته او د ځنه د اوچته علماء لیکلي چې هغه خوره مبارکه چې د نبی رسول الله بدر سره ټچ شوی د عرش معلا نه اوچته ځکه چې عرش څه مخلوق دی کنه په تمام مخلوق کې افضل نبی رسول الله چې نبی علیہ السلام افضل شو دا خوره چې کوم سره ټچ دام ډیر افضل شو خا ومل حیات الدنیا او نه ژوند د دنیا ژوند دنیوي صفت موصوف ده الا متاع الغرور مگر سامان ده د دوکي نو متاع چې دا هیڅ ټوټي ته کنه یا غاغته شوړې ته لتبلون خامخ په تاکید سره تاسو به امتحان غستل شي فی اموالکم د تاسو په مالونو کې وان انفسکم او د تاسو په نفسونو کې مؤمنانو خپکه ګما چې تاسو چې جنگ احد کې دا نقصان سره ورسېدو ولا تسمعون او خامخ په تاکید سره تاسو به اورئ من الذين داغي کسان اوتل الكتاب چور کړی شوی د کتاب من قبلکم مخکې د تاسو نه ومن الذين داغي کسان اشرکو چې شرک کړی دی اذن کثیره ډیر تکلیف وان تصبروا کچرتا تاسو صبر وکي وتتقوا پرهیزګاری وکي فإن ذلك بشک دا من عزم الامور د اهم کارونه دي واذ اخذ الله او کله چې واغست الله تعالی میثاق الذين کله کواده داغي کسان نه اوتل کتاب چور کړی شوی کتاب يهود ته لتبيننه چې خامخ په تاکید سره تاسو به بیانوي دغه کتاب لناس خلقو ته ولا تکتمونه او تاسو به نه پټوي دغه کتاب فنبذوه نو دوی وګرځول دغه وعده وراء ظهورهم شاته د شاګانونه یعنی عمل په ونه کړو واشتروا او وایغست به پدې پټولو د دې آیاتونو باندې ثمنن قلیلا پیسې لګي فبئس ما یشترون نو ډیر بد دي هغه څه یشترون چې دوی اخلي فبئس نو ډیر بد دي ما هغه څه یشترون چې دوی اخلي لا تحسبن الذين
هرگز ته ګمان مکوا یفرحون پاغي کسانو باندې چې دوی خوشحالي کوي بما پاغي څه باندې اتو چې دوی راته کوي ويحبون او دوی محبت او مینا کوي ان يحمدو چې دوی صفت وکړي شي بما پاغي خبرو لم يفعلوا چې دوی نه کړي فلا تحسبنهم نو ته هرگز ګمان مکو په دوی باندې بمفازت د خلاصي من العذاب د عذابنا ولهم اوشته دوی د پر عذاب الیم درناک عذاب یو کار د نه کړو خلک د صفاتو کې تر هغه خبره بریت تاوي نو ولا کلا شیخوان مطلب ورسېده یو کار د وکړو چا د صفات وکړو ټیک دو خو لکه د درویغو صفاتونه ولا کا خوان کی ولله ملک السماوات او د الله تعالی لپاره بادشاہي د اسمانونو دو او د زمکو دو والله او الله تعالی علی کل شیء قدیر پاره یو شی باندې خ قدرت لرونکی دی خ قدرت لرونکی دا څه لپاره شی باندې خ قدرت لرونکی دلایل د وحدانیت سورۃ 13 ان فی خلق السماوات بشک په پیدایش د اسمانونو او الارض او پزمکو کې زمکه کې واختلاف الليل او په اختلاف د شپو کې و نهار او پورس کې لآیات لأولی الالباب خامخا نخې د قدرت دی د خاوندانو د عقلونو د پاره خامخا د خاوندانو د عقلونو د پاره خاوندان د عقلونو څوک دي هغه څوک چې پیسې ډېرې جمع کړي هغه څوک چې موټر او لارې او ټریکټر لري او سکوټر لري هغه خلک نه هغه خلک نه څوک دي هغه خلک دي چې شپه ورځ دا الله په ذکر کې لګیاوي دا څوک دي پیران صاحبان خدا څنګه ورچا خبره بد حال د جوړ کړی وي الذين هغه کسان دي خوندان د عقلونو عقل مند خلق هغه دي یذکرون الله چې ذکر کوي د الله تعالی قیاما په ولاړه وقعودا او پناستا وعلى جنوبهم او په اړخونو خپل باندې چې کله سملی چې ګرځي را ګرځي یا ویلیاړ دی یا ناس دی چې ویخ دی او یا په اړخ باندې ويتفکرون او دوی فکر کوي فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو کې ول ارض او پزمکو کې ربنا او وایدا ما خلقت هذا باطلا چې رب زما تا نه پیدا کړی دا شی نه باطلا فزول او فالتو سبحانك پاکی دستا د پاره فقنا بس وسات مونږه عذاب النار عذاب د اورنا نو امام ربانی رحمت الله علیه لیکلی چې دا ذکر په درې قسمه دی یو ذکر لسانی دی دا د عوامو کار دی مړه ذکر لسانی دا د عوامو کار دی یو دی ذکر قلبی دا د خواصو کار دی ښا قلبی ذکر او یو دی ذکر تفکری دا د خواصو کې د خواصو کار دی تفکر امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی دی چې ويتفکرون فی خلق السماوات والارض مراد ذکر قلبی مراد ہے سبحانك پاکی دو استاد پارا فقنا بس کو ساتي مونږه عذاب النار عذاب د اورنا دویمه دوا ربنا اے رب زمونږه انک بشکت من هغه څوک تدخل النار چې داخل کې ورتا فقط اغزیتا په تحقیق سره تا و شرم ولواغه وما للظالمین او نبی ظالمانو لپاره من انصار څوک امدادیان ربنا اے رب زمونږه اننا بشک مونږه سمعنا واوردو منادیان आवाज کون کی आवाज ینادی چې आवाज به کولو للایمان ایمان طرف ته ان امنو بربکم چې تاسو ایمان راوړئ په خپل رب باندې فآمنا بس مونږه ایمان راوړو ربنا اے رب زمونږه فغفر لنا بخنو کی مونږه ته ذنوبنا گناهونه زمونږه وکفر عنا اولر کی زمونږه نه سیئاتنا واړو گناهونه زمونږه وتوفنا او وفات کی مونږه مال ابرار د نیکانو سره دا د نیکانو خلق دواګانې نن خورره چې د نیکانو خلقو ذکر کې په ځنې خلقو ور ولګي نه مړ ځان خپل نیک جوړ کا څه شي کې وای شي خپل ځان نیک جوړ کا څه کوي پلان کوي نیکو ډنګلای نه بخاری شریف حدیث دی 3226 نمبر حدیث دی 3226 نمبر حدیث دی موسی علیہ السلام چې کله وفات کیږي اسرائیل علیہ السلام لراغه 3226 نمبر حدیث دی ښا بخاری شریف نو موسی علیہ السلام ولا چپېړه ورکړه سترګې تی ورځاله الله پاک لاړو الله پاک ته نور سترګې واخلا خو منډه ورشه ورته وای چې کمر د نه خوخ په غایب باندې لاس کې چې څومره اختان لاندې راغلتي د یو وخت بدل کې یو کال عمر تر راغله ته ځداسه چې بیا مرګ شته چاوشته اجه بیا وسره نه واخلا خو یو کار وکړه چې بیت المقدس سره به مخه
چې ته ما قبر دا وکنستلی شي او زه دا خلکو ته وصیت ادا کوم. بیت المقدس سره په دمر اندازه کې مو خاخ کا چې د تیګي گزار کړه د سړی تیګ راو گزار وکي سره التدا انبیاء کرام قبر ده التمت د صالحینو قبر نه چاوي چې صالحینو قبر نه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله الذي هغه بیت المقدس باركنا حوله. مفسرین لیکلي چې د انبیاء قبر نه خا عمدة القاری جلد نمبر 8 صفحه نمبر 150 باندې مولا علی قاری سے لیکلي چې په مبارک زینو کې او د نیکانو صالحانو سره مړی خخول دا مستحب. مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلي دي عمدة القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 صفحه نمبر 150 باندې چې مبارک زینو کې او د صالحانو سره مطلب ہے چې مړی دفن کول دا مستحب. ربنا ای رب زمونږه واتنا وراکه مونږ ته ما هغه څه وعدتنا چې تا وعده کړی د مونږ سره علی رسول کده رسولانو مبارکانو په شبو باندې ولا تخزنا او ته مونږه مشر و یوم القیامه پورز د قیامت باندې انک بشکت لا تخلف الميعاد مخالفت نه کوي د وعدو. فاستجاب بس قبول کړه الله تعالی لهم د دوی لپاره دا دعا قبول کړه د دوی لپاره ربهم رب د دوی دغه دعا انی چې بشک زلا او دیونه زه کومه عمل عامل عمل دیو عمل کون کی منکم د تاسو نه من ذکر او انثى کا مذکر وی او کا مؤنث وی بعضکم زنی د تاسو من بعد د زنی نور نه دی ځکه چې مؤنث پیدا چا نه د مذکر نه بیا په دنیا کې وګورو کنه زنانو نه بچی پیدا کیږي او سړی مطلب چې او سبب دی. دا ځکه امام جعفر صادق سے فرمایي چې په داوا کې 15 واری ربانا ویل چې دا خبره په داوا کې 15 واری ربانا ویل ډیره خبره سلام اجدغه خلکو 15 واری ربنا ویل نو الله پاک دوا قبول کړ فاستجاب له مخکې 15 واری ربنا ویل شي دي ښا نو الله یې دوا قبول کړه نو دوا د قبلې دوه لپاره 15 واری ربنا چې دا ډیر ښه. امام جعفر صادق رحمت الله علیه فالذین پسا کسان هاجر چې هجرت کړي او اخرجوا او استل شوی دي من دیارین د خپل کورونو نه. دا نبی علیہ السلام او صحابه ته یی چې تاسو باندې ګوره تکلیفونه راتلای شي تاسو سینې غاټه کو فی سبیل زما په لاره کې وقاتلوا دوی جهادونه کړي او قتلوا دوی شهیدان شوی دي لو کفرنا چې خامخه پتا کی سر زبل رکمان هم دوی نه سیئاتهم گناهونه دوی ولا ادخلنهم خامخه پتا کی سر داخل بکم دوی جنات باغونه ته تجری روان وي منتا تلن هر لاندې غینه نهرونه ثواب بندا بدل دا من عند الله تعالی تعالی طرفنا والله او الله تعالی عندهم د سره حسن ثواب خ ثواب دی. لا یغرنک هرگز د دوکن کیستا تقلب الذین اوریدل د هغه کسانو کفرو چې کفر کړي فل بلاد په خاریو کې هیڅ خبره نه ده ها اځ کله دا داور او کله به بیوا ګرځرا رورا هر ملک لرا چیر درما خو چرته براشه د مؤمن مسلمان د توري لاندې بیا به پته ولګي متاع قلیل فائدہ د لگا ثم ماواهم بیا زید ورتک د دوی جهنم او جهنم دی وبئس المهاد او ډیره بد بستر ډیره بد بستر مهاد زنګو ته می مهد بسترې ته می زید استوګ نه ته می لکن الذين لیکن هغه کسان نتقو چې پرهیزګاری کړی دا یا یریږي ربهم د خپل ربنا پرهیزګاری کړی دا ربهم د خپل رب د پاره یو مان دویما نتقو یریږي ربهم د خپل ربنا لهم شته دوی لپاره جنات باغونه تجری چې روان بوي من تحت الانهار لانداغي نهرونه خالدین فی همیشه بوي په دې نهرونو کې نزلن د مل مسجدا من عند الله تعالی تعالی طرفنا الله چې جنتونو کې مل مسجد کم او بناوټي سوپی چې مدینه منورې کوڅې خدا کا په جنت ورکم ورکه جنت بیزتی باک کنه نزلن مل مسجد من عند الله تعالی طرفنا وما وهغت عند الله چې الله تعالی سره دی خیرون دا ډیر بهتر دی لیل ابرار د نیکانو لپاره ها نو په دغه کې د آیاتونو راغلي دی تفسیری جریر طبری دا لیکلی دی
چې دا آیاتونه د نجاشي بادشاه په حق راغلي چې هغه مسلمان شو نبی اسلام له وینځم راولګله تحفیم راولګلې او وی فرمایل چې کچته ما سره مو کوي نو ما به د مبارک په خې وینځلې خو دلته بادشاه په امور کې مصروف یم دا تحفیم وروړه سلام نه مرته بالکل ما ایمان راو نو نجاشي بادشاه هغه دی چې هغه خبره صحابي خورته نشي ویلې خو ګوره دا دور سره او تابعین کې دا آیاتونه بیان وان من اهل الكتاب وبشک زنید اهل کتابنا اهل کتابو کنه لمن خامخ هغه یؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې او ما او هغه کتابونه انزل الیکم چې نازل شوی تاسو ته او ما او هغه کتابونه انزل الیهم چې نازل شوی دوی ته خاشعين لله عاجز کون کی وی الله تعالی ته لا یشترون دوی نه اخلی بی آیات الله په احکامات د الله تعالی باندې سمنن قلیلا پیسې لګي نه لګي اخلي نه ډېرې اخلي دا لګي څه لګي څه مطلب چې ډېرې اخلو دا ډېرې لګي دي مړه دا غونډه دنیا قل متاع الدنيا قليل سامان د دنیا چې دا لګ دی سامان د دنیا کې څومره ډېر بینکونه راغله څومره ډېر چاندې او سونې پکې راغله قلیل دی بس دا غونډه دنیا قلیله نو لګي پیسې نه اخلي څه مطلب دا ډېرې لګي خدای دې خیر کړي دنیا اولئک دا کسان لهم د دوی لپاره اجرهم شته اجر د دوی اجر خو ډبل اجر ځکه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې څو کسانو لپاره ډبل اجر دی یو هغه غلام چې د مالک خیالم ساتي او د الله خیالم ساتي دویم هغه مؤمن چې په مخکینی کتابونو باندې مؤمنو اهل کتابو او بیا چې نبی علیہ السلام راغی د مخکینی شو نو داسې کسانو لپاره ډبل اجر دی او یو غالبا چې زنانه یو خالو چې د خاوند خیالم ساتي او د الله خیالم ساتي داسې کسانو پر ډبل اجر ده ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب زری حساب غستون کوي نو اعمالو کو خ ګور زری حساب اخلي ها چې کله مصیبت راشي په تاسو باندې لکه جنگ احد کې راغی ګور جنگ احد واقعي ډیر الله کا نو تاسو په صبر لمن بالکل نه پریو یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اصبروا صبر کو دا الله په مصیباتو باندې چې دا الله تر طرف نظر تنازل شي وصابروا او د مخلوق طرف نه چکم تکلیف درته ملو شي پاغي صبر کو اصبروا دا الله طرف نه په مصیباتو صبر صابروا د مخلوق طرف نه چکم تکلیف تاسو ملو شي دا الله طرف نه دا لګ جنگ کې شکست مالی حالات خراب شي مخلوق طرف نه دا چې بدی ور سره وی وهله یا نور تاسو مشکل درته پیښ دا غلی کړي امام رازی سے مختلف خبرې کې شیخ تفسیر کبیر کې امام رازی سے ابدالی کړي ها جلد نمبر 3 صفحه نمبر 128 چې صابرو معنا هغه تکالیف چې بندگانو طرف نه ملو شي ورابطو او تیارو سیګو هر کلم پتا سو عمل کړی شي واتقوا الله او ويرګي د الله تبارک وتعالى نه لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شو صدق الله العظیم وصدق رسوله